أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. أحسن الشمائل در رسول الكريم صلى الله عليه وسلم مبارك بدنش کلاوي شوروي خپل نبی داسې و پیژني لکه لیدلی چې موي نور سبقان مو ویلي و وسرنګ مبارک وایو. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک رنگ او ښکلا داسې و چې ډیر شایسته سپین نوراني ځلېدونکی رنګ یې و. هر چا چې به ولیدي ډیر شایسته به یې زیات حیران پاتې سو او له شایست څخه به یې ډیر متاثر سو. د ده مبارک شایست په شان نه مخکې څوک تېر سوی دی او نه د ده مبارک فرنګ وروسته څوک راغلی دی او نه به راشي. چې کله به یو چا ولیدي راښکاره به سو تا چې به لمر راوخاتی. امام بخاري رحمت الله علیه مبارک، امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک نه غنم رنگ وو او نه یې بیسیک تک سپین رنگ وو بلکې ځلاند شایسته رنگ وو. صحیح البخاري، صحیح المسلم. امام بیهقی رحمت الله علیه مبارک د حضرت علی کرم الله وجهه الکریم څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک سپین یو څه سروالی په ګډ وو. دلایل نبوت. علامه ابو عبد الرحمن رحمت الله علیه مبارک په حواله د امام مسلم رحمت الله علیه او ابو تفیل رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د مبارک فرمایي ما د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ولیدي پر مخ د مځکې زما ما شوه بل چا داسې نه دی لیدلی. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه دې ولیدي؟ د مبارک وویل چې سپین ځلانده رنګ یې و، نه ډېر جګ و، نه لنډی و، نه ډېر چاغ و، نه ډېر ډنګر و. وصف نبی صلی الله علیه وسلم. صحیح المسلم. امام دارمی رحمت الله علیه مبارک د حضرت ابن عمر رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د مبارک فرمایل چې ما تر پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک زړور، سخی او ځلان درنګ والا بل څوک نه دی لیدلی. سنن دارمی. امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک د ابو هريره رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې دای مبارک فرمایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک داسې سپین و لکه د سپینو زرو چې جوړ شوی وي. شمائل ترمذی. علامه ابو عبد الرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې ابن عباس رضی الله عنه مبارک ویل چې نیکی په مخ کې نور او رڼا پیدا کوي. نو د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک چهره د چهره مبارکي بچه حال وو. د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک چهره ځلانده او روښانه و. وصف نبی صلی الله علیه وسلم. زه ابو محمد حسن ستر الله العیوب په دارین وایم چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه مبارک د قول تشریح د هغه روایت په څخه معلومیږي چې امام نووي رحمت الله علیه مبارک په خپل کتاب ریاض الصالحین کې را نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک و فرمایل چې کوم کس یو شکار او د شلاري بنسټ بنیاد کیږي تر ورځې د قیامت پورې چې کوم انسانان په دې لار عمل کوي او د دې لارې لارویان وي، هغه اول کس بنسټ ایښودونکي ته خپل ثواب سره د عمل کوونکو پر سر هم ثواب ورکول کیږي. داسې نه چې د وروستنیو لارویانو ثواب به الله جل جلاله ورکم کړي، بلکې هغو ته به هم پوره ثواب ورکول کیږي. خو هغه اولنی کس ته د خپل ثواب سره د دوی پر سر ثواب هم ورکول کیږي. ریاض الصالحین. نو اوس به وګورو چې په اسلام کې څومره ډیر د شو کارو بنسټونه بنیادونه پیغمبر علیه السلام مبارک ایښي دي، لکه لمونځ، روژه، زکات، حج، عمره، ذکر، تلاوت، سخاوت، رښتینولي، امانتداري، وفاداري، ښه اخلاق او داسې نور ډیر نظامي، کورني، اندروني، بهرني، تهذیبي بنسټونه چې پر هر تګلارې په زیات شمیر مخلوق روان ول او روان دي او روان بوي. او پیغمبر علیه السلام مبارک ته د ټولو لارویانو پر سر نیکی لیکل کیږي. هر نیکی انسان په چهره کې رڼا او نور پیدا کوي، لکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه مبارک چې وویل
نو تاسو فکر وکړئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د چهره به څونه رڼا او څونه نور وو امام مسلم رحمت الله علیه مبارک ته حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک و فرمایل و ماته انبیاء مرسلین علیه الصلاۃ والسلام مبارک را باندې عرض کړل سول حاضر سوراته حضرت سیدنا موسی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د شنود و خلق ته سوی وو د شنود په یمن کې د یو قبیله نوم دی چې میانقه د خلک دي نه ډیر چاغ دي نه ډیر ډنګر دي حضرت سیدنا عیسی علیه السلام مبارک و عروه بن مسعود ته سوی وو حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام مبارک و ما ته ډیر سوی وو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیه السلام مبارک و دهیه القلبی رضی الله عنه مبارک ته سوی وو صحیح المسلم امام غزالی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک د بدن هغه برخه چې لمر او هوا تشکاره و لکه مخ او غاړه مبارکه د هغو رنگ به سپین یو څه سوروالی په ګډ و او د بدن هغه حصه مبارکه چې په جامو کې به پټه و هغه به ځلانده او تک سپینه و احیاء علوم الدین امام غزالی رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک و فرمایل چې زه د ټولو خلقو کې و حضرت سیدنا آدم علیه السلام مبارک ته سویم او زما پلار حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام مبارک په ټولو خلقو کې و ما ته سوی دي هم په بدني جوړښت کې او هم په اخلاقي ښکلاو کې احیاء العلوم الدین یو عارف شعر ویلی دی ستا سپین مخ بغیر د شال به کله وینم ستا د حسن خد او خال به کله وینم په ژوندون مې غم د وصل درنه اخلي خوشحالي ستا د وصال به کله وینم وسوسو د عقل ذهن مې معترف کړي اطمینان د زړه د حال به کله وینم امتحان د انفصال را څخه اخلي نتیجه د اتصال به کله وینم خلق وایي عشق زوال د زندګۍ دی خلق وایي عشق زوال د زندګۍ دی زه د دې زوال کمال به کله وینم ستا د حسن افسانې دي چې اورم حقیقت ستا د جمال به کله وینم ستاره د خوشبختی په عروج ده ستاره د خوشبختی په عروج ده د سپیره رقیب زوال به کله وینم د سپیره رقیب زوال به کله وینم وما علينا الا البلاغ المبين